خوښ ورته بسم الله الرحمن الرحیم. چې موږ ذوی الارحامو کې شروع کړی و او اولم تعریف د ذوی الارحامو کړی و، دغه چاته ویل کېږي چې نه د ذوی الفروض نه او نه د عصبات نه وي. او دویم نمبر کې اختلاف ذکر کړی و چې ذوی الارحامو ته میراث ملاویږي که نه. نو زمونږ د احنافو په نسبت باندې ذوی الارحامو ته میراث ملاویږي. د امام مالک امام شافعي رحمه الله د رای موافق ذوی الارحامو ته میراث نه ملاویږي. دریم نمبر کې د دې اصناف ذکر کړیو، څلور صنف دي. اول نمبر هغه صنف دی چې ينتمي الى المیت، چې مړي ته منسوب دی، چې هغه اولاد البنات دی او اولاد بنات الابن دی. او دویم صنف کې چې مړی هغو ته منسوب وي، هغه اجداد او جدات، اجداد ساقطون او جدات ساقطات دي. او دریم نمبر چې د مړي ابوینو ته منسوب وي، دا اولاد الاخوات، د خویندو اولاد او د ورونو مؤنث اولاد، همدغه شان د اخی خیفی اولاد. څلورم صنف کې د هغه چې د مړي جد جدي ته منسوب وي، لکه عمات شو، دغه شان عمي خیفی او خال او خالات. به مرسل دا خبره کړې و چې په دې څلور صنف کې به اولاد څوک وي. یو رای دا و چې دویم صنف دا به اول نمبر وي، به اول وي، به دریم وي، به څلورم وي. خو مفتابه رای دا و چې صنف اول به میراث وړي، اول دا دی څنګه چې عصباتو کې و، به صنف ثانی وي او به صنف ثالث، به صنف رابع وي. مسله باندې ورسېدلې. فصل فی الصنف الاول کې شروع کړی و. توجه دې کې ویلو صنف اول کې با چاته میراث ورکو، چاته به نه ورکو. نو دې کې تقریبا 3 صورت. اول صورت چې مړی ته څوک نږدې او هغه ته ملاویږي، یو بنت البنت او بل ابن بنت البنت، نو بنت البنت ملاویږي. دې ته ویل کېږي الاقرب فالاقرب، قرب درجه. او دویم نمبر قوت قرابت دی. دویم صورت دا دی چې په درجه کې برابر وي. نو بعضې پکې د وارث اولاد وي او بعضې پکې د وارث اولاد نه وي. نو څوک چې د وارث اولاد وي، که هغه د عصبه وي او که د ذوی الفروض وي، هغو ته به میراث میلاویږي. دا تېر شوي. دریم نمبر که درجې برابرې وي، اول صورت نه او قوت قرابت کې هم برابر وو، یعنی یا خو پکې یوم د وارث اولاد نو یا ټول د ورثو اولاد وو، نو قوت قرابت مثلا پکې نه چلیدله. نبی د امام ابو یوسف رحمه الله رای دا وه چې ډایرکټ به په فروع باندې تقسیم کو، مذکر ته به د مؤنث نه ډبل ملاویږي. دا خبرې شوې وي. امام محمد رحمه الله وی کچری اصول کې په ذکورت او اناثت کې موافقت نو څنګه چې امام یوسف صاحب او امام حسن بن زیاد وی د قشان زم مدارک به فروع باندې به تقسیم کوو. خو کچری اصول کې په ذکورت او اناثت کې اختلاف وو، مذکر والی مؤنث والی کې اختلاف وو. نبی امام محمد رحمه الله وی اول به موږ په اصول باندې تقسیم کوو او به د اصولنا خپل اولاد ته دغه میراث نقل کیږي. اصول کې به مذکر ته ډبل وي، مؤنث ته سنگل وي، به بلاندې راځي. دا مسئله شوی وي. رواړه وي دا اخیره عبارت هم ویلو، وکذلک عند محمد رحمه الله، عبارت هم ویلو کنه. تاسو دې عبارت خلاصې د وخت شي. عبارت کې دا وایي چې کله مختلف بوتون راغلي و ډیر، نو دې کې امام محمد رحم الله خپل خبره کوي
کچری اصول کې مثلا بنځ منګ لیکلي 1 2 3 4 5 6 شپږ بوتون دي نو که بوتونو کې په کوم بطن کې اختلاف نه و بس هغه نظر انداز کوو لاندې به راځو او که کوم بطن کې اختلاف و په هغه باندې به تقسیم کوو به د مؤنث ځان له طائفه جوړو د پرون ویلو کې خیلمي مثالم ذکر کړو او د مذکر بزان له طائفه جوړو نو مؤنث ته خپل میراث ورکو اصول کې او مذکر ته خپل ورکو به د مؤنث طائفین لاندې نقل کیږي او د مذکر نه بلاندې نقل کیږي او دقه کار بکو لاندې چې بل اور بسې بطن کې به مؤنث او مذکر به مؤنث ځان له طائفه مذکر بزان لای دغه شان بلاندې راځو لکه تاسو دی مثال کې وګورئ موبایل کې بورډ ښکاري اخیری مخکاري ګورئ لکشن توجه جی اول بطن چره دی کې بنت 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 او بنت 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 نه بنات دی پکې بس صحیح شو کنه اول بطن کې څو بنات دي نه او درې پکې ابن دي نو بطن اول کې ګستاسو بزین کې اختلاف دی راځي اول دی امام یوسف رحم الله بنظم نه حل کو هم نه دی ویلې نغه ډایرکټ په فروع کې حل کړي دل تراشي بنت او ابن ډبل حسابي کې 3 شو به بنت 4 به ابن ډبل 6 7 8 10 11 12 13 14 15 15 ډایرکټ مسله جوړه شول مذکر ته ډبل او مؤنث سنگل قصه ختمه پوه شئ امام محمد رحم الله ویني جی مخ قصه بر نه شروع کو وخت شي ته انتهي آسان دي تاسو به پوهه پرون نه بطن اول باندې کې بر اصول کې چې کوم د اختلاف او غزنه به حل شروع کو الته میراث تقسیمو نظم په دې مثال کې بطن اول کې اختلاف دی د کنه د بذکورت اناست کې نه بنات دي او شپږ بنین دي او ابن د مؤنث د بنت په مقابله کې ډبل حسابيږي نه او دا ابن سوري درې دي کنه دا شپږ حساب کو ما څو یاد کې ابن شپږ نه بنات نه دي او ابن درې دي خدا ډبل حسابيږي دا څو شو شپږ شو مجموعي تور به څو شي 15 بشي ناراضي وسما مسله د 15 نه جوړ کو بورډ کې ښکاری موبایل کې 15 نه مسله جوړه شو ورسېدلې به ور سره دا خبره کړې و د بناتو بزان لا توي په جوړو د بنینو به ځان لا دسي به وګو د دې ځان له توي بشوا دا بنینو بزان لې ښکاری نو بنات نه دي نو بدیو ته ملاو شي شریک معنی وته نو ملاو شو شیخ ختنه گئی او دیو ته به شریک باندې چی ملاو شي ورسېدلې به دویم بطن ترالو دویم بطن کې قصاصو زین کې اتفاق د اناست کې ټول مؤنث دي نو نظر انداز وکړو دا څه کنه دویم بطن کې نظر انداز کړ دریم بطن ترالو بطن ثالث کې غدا سو به وګورئ د نه بناتو دلان دي شپږ بنت دي او درې بندي نه بناتو دلان دي شپږ بنت او درې ابن او ایسه ټوله څو د مجموعي نو په دې نو کې به ترګه دی خواکا
دی بزان له توي بکو او دې درې واړو بزان لکو خجي او د دې وغه دا ځان له او دا بزان له توي بکو بلشته ته ورکې کنه ترا سره به وچی خجي وښه یو تا بناتو شریک نه ودی اولان دي چرکو شو شپک جنکی دي او درې الکان دي درې الکان الګ ډبل حسابيږي دا مشپک شو مجموعي دور څو شو بار شو رؤوس کنه نه پیږي بي شپک بنات او درې ابن دا ډبل نو شپک رؤوس شو ویسه څومره ده نو بباره تقسیمیږي شپک او شپک باره کنه نو بار عدد رؤوس دی او سهام چې دی نو دی نو په بار باندې نه تقسیمیږي نو بار کې څه نسبت دی نسبت د توافق دی او توافق بالثلث دی 3 په دواړو کې چلیږي عدد سهام کې 3 پیری چلیږي او د رؤوس بار کې 4 پیری نو د عدد رؤوس وفق څوک شو 4 شو کنه پیږي به کویلی کې مدل د ګوره عدد رؤوس بارا او دغه نو کلم دی نو دی وفق څوک دی 4 دی نو 4 ضرب 15 به ووس 4 ضرب 15 60 ورسېدلې مسله 60 ته لاړه نو 60 کې د دیو نو او د دیو چیو په 15 کې کنه نو مضروب 4 دی 4 نوي 9 4 36 او 4 چکی 24 دا به ټول څو شي دی وغه 36 بورډ کې ښکاری کنه موبایل کې ما دا صحیح حساب دی یو پینم خط نه کوي ازه بوتل کولاو کو چې بورډ کې ښکارش موبایل کې ښکارش 36 او دی وغه څو دي دیو به 24 بس لاند به ولیکو ورسېدلې به بل شته کنه هم دغه دي دا دغه بلم دي دا خو بيخي خدم نه کوي کومه دا بلم نه یو دا یو صحیح دی دا انسی ښکاری کنه 24 او دا 36 ګوره یو دا برحال دیو 36 سر شوله د دیو څو شوله 24 دیو 36 کې به منګه 18 دیو ته ورکړله شپږو بناتو ته او 18 به درې ابن زکه دم شپږ دیو ته ورکو داسې بشي دا به وران کوس ورسېدلې به او دلته رالو دلته 24 دي 24 کې بناتو ته 12 ورکړله ابل اکبر وریبو تاسو وکنه صحیح ده نو د دې ځان له فریق به جوړ کو 12 بدیو ته ورکو او د بزان له جوړ کو 12 بدته ورسېدلې به کنه
مخکې راځي اوس بیرې د شپږو بناتو د لاندې درې بنات او درې بندي او یې څومره ده 18 نو مجموعي تور 9 شو نو 9 بدیو ته ورکو دې بزان له فریق جوړ کو دیو ته بچي ورکو بګي او دې بزان له فریق جوړ کو دیو ته بار ورکو ډبل ته ملاويږي کنه دیو په شریک باندې چې دیو په شریک باندې 12 دلته رالو دیو څومره درې بنو ته 18 وا بناتو ته چرالو دو بنات دا ځان له فریق شنو بدیو ته ملاوي شي ایوان وزن له شنو بدته نه رسي بي ویږي بي به دلته چرالو دیو 12 او 12 وا خو که خیر می بن بنت موافقت ده نظر انداز کو به کنه دا پرې دی وس به راشي چې وته ملاو شوی د ولاندې څوک دي بنت او ابن نو دا بزان له پریخ شي دی ته به 3 ملاو شي دا ځان له ته به 3 او به دلته 12 دا ځان له پریخ دی چې به دی ته ملاو شي او دا ځان له ته به چې ملاو شي او دلته نو ملاو شوی و خدا بنت موافقت دی نظر انداز به کو دا هم نظر انداز کو او دلته 12 وکنه د دوه بنتو ته نو لاندې راشي دلته 8 بده ته ملاو شي مذکر دی او 4 بده ته خیرم دی کنه او دلته به 12 ټوله دی خوراشي وای شي به رالو دلته د دې بن لاندې بنت باندې نو دو به بنت ملاو شي ایک به بنت او دلته به 3 ډایرک ځان لرا کوشي او دلته چی دي ابن او بن دي نو 4 او خبر اوچا دی کلکشه 4 او 2 صحیح بیا چولې ګوري ابه د دې غچې برزان لره کوشي نو څوک نشته کنه او دیو نو بنتو کنه نو کې چی دته او 3 دته او دیو نو ډایرک لاندې رااله نو څوک نشته ورسره او دلته 4 او دلته راشي او اټو دا بدلته راشي او دا 12 و پوه نه شولې بي بس دغه طریقې ده ښه بل په اسانه منګل کولې شو ادا چې شروع کې تاسو ګوري بنات څو دي نه بنات څو دي نه دي نو اول دین ځان فارغ کو دی بل ته برا شو او دیو څو دي درې دي کنه نو شپږ شو 15 نه مسله جوړه شوله بناتو تم نو ورکړه دا پرې ښه ډایرک د ټول یو ولکوي د سب راځي دا طریقه به اسانه وي نو به چې بناتو نه لاندې رالو نو د بناتو نه لاندې نه بنات دي نظر اندازم کړل به چې ورپسې دریم بتن ترالو شپږ بناتو درې بندي او یې څومره ده 9 نو شپږ بنات او یې بندري مجموعي تور 12 شو رؤوس او یې 9 ده 9 او د 12 منځ کې توافق دی بسلس 9 کې 3 بیري او د رؤوس 12 کې 4 بیري تاویږي د رؤوس وفق 4 امر واغستلو مسله 15 کې ضرب ورکو 60 تلاړه نو یې څو شولا د دې مضروب 4 9 4 36 او دلته 9 4 24 4 4 24 شو پوهیږئ به برحال 18 یې ده 36 یې ده شپږ بناتو ته 18 میلاو شولا او 18 شپږ بنینو ته راځي دلته وس شپږ بناتو دلاندې درې بنات او درې بندي نو چې مش بناتو ته ورکړه او بارم ابن ته ورکړه به د بناتو دلاند چې سره لاندې دو بنات او یو ابن دی نو دو بناتو ته شریک 3 ورکړه او ابن ته شریک
ځان لتين ورکو به د دوه بناتو لاندې تینو دوه بناتو د لاندې بنت وې بندې او یې تینو نو دو یم لور کړه کمبل لور کو بس دا یې نه غزين را ختمو راځو او د بند لاندې تینو هم لاندې را کوس کو څوک نو ځان لو ویږي به چې دل ترالو د درې بنینو 16 حصہ 12 حصہ او دو بنات او یو ابن تلان دي نو دو بناتو تم چی ورکړه به شریک او ابن تم چی بن دو بناتو دلان دي یو ابن او بنت دي نو چار مې بنت او دوم بنت ورکړه او ابن دلان دي صرف یو بنت نو غچی را کوشو بدلته دریو بنینو 18 حصہ لاندې چرالو دو بنات او یو ابنو نوم یو دو بناتو ته ورکړه نوم ابن ته ورکو به د دو بناتو دلاندې دو بناتو نظر اندازم کو او به ابن او بنت نو چې ابن لور کو تینم بنت لا او ابن دلاندې نو ادي بنت را لوغه به دي تر دلته مکمل نو را ورسېدلو دلته 24 کی مسله وا دام نظر انداز کړو ځکه ته موافقت وو دله چرالو دو بنت یو ابن دو بنت لم بار ورکړه ابن لم بار ورکړه به دا بار چې وا دي تر لا به دي ته به خيره تر کوز شولا او دې کې بار دو بناتو ته نظر انداز به یو بنت او یو بندې نو چارم دې ته او اټم دې ته به دې لاندې بنت هغه ته چار او به دې اټ بنت دې تر کو شو وای نه شولې اوس دې عبارت دو غوري وکذالک عند محمد رحمه الله وكذلك عند محمد رحمه الله اذا كان في اولاد البنات كل شيء باولاد بناتو کی بطون مختلف بطون يقسم المال مال بتقسيمي على اول بطن باول بطن باندې کوم اول بطن مطلق اول بطن نه یاد يختلف في الاصول اغه بطن یادو چې په اصول کې اختلاف في چې غدل تدویم دی اول کې نو عدل اول دی ما اول دی ثم يجل الذكور طائفه به وګرځول شي ذکور ځان له طائفه د ذکر ځان له طائفه وګرځول شولا او دا ذکور ځان له والاناث طائفه اناث ځان له طائفه کړي وا وكذلك ما اصاب الاناث همدغه شان چې کوم مؤنثات ته ملاوي شي سم بري خدل بعد القسمه پس تقسیم نه فما اصاب الذكور کوم چې ذکور ته ملاوي شو یجمع ټول براجم شيغتو 24 کنه ويقسم على الخلاف الذي وقع في اولادهم به بدغه د ذکور وليس تقسیم شي باغت یعنی ابره چې چا کې خلاف دی الذي وقع في اولادهم هغه خلاف چې دی په اولادو کې واقع دی دلته ډایرک په اولادو کې خلاف ورپسې اولادو کې خلاف نه وکنه پریم ګوستر دلته به په دې باندې تقسیم کړل وکذالک همدغه شان ما اصاب الاناث کم چې مؤنثات ته ملاوي شي نو که اختلاف نو نظر انداز به کو به او کلام کم اختلاف باغی به تقسیم اولادو کی کا وهكذا يعمل دا شان عمل بکیږي لا ينتهي بهذه الصوره نقششت کنه پوه شری به حل شو دا خبره دا سوران کومونی سي ابوډ نیخ که بزابل صورت آسان دی بس متوجه شي اوس کا ابوډ نیخ کې دلته نږدې او شاید بلم وروته کار نه کوي وې دي ډېر تعداد له اعتبار نه قوت له اعتبار یو سړي سره 50 غواهانی بل سره دوی یا دوه سړي بچي 50 نه سبب وږي برګوري مری سبه بل مسله دا کله کله داسې کیږي چې دی فروع کې دی اخره کې تعدد وي نو امام محمد رحمه الله یو داسې کوي چې اصول کوم اختلاف د غیر اعتبار ور کوي ولل ته تقسیمي تر اوسه غ بیان وشو داسې وا دیم امام محمد رحمه الله د فروع او تعداد هم په اصول کې چلی د چا فروع چې ډبل دوو نو اصلي یو بنت دوتی جوړیږي دو بنات حسابيږي د چا فروع چې ډبل او اصلي یو ابن نو د سیلکه دو ابن نو څلور تی جوړي به
پوه نه شولې د فروع تعداد چیرې کنه دم دخل انداز جوړي پچا کې اصول نه چې د چا فروع دو نو بر اصل لبم دو جوړي کې بنت دو بنت او کې بنو دوی بن به جوړي او کله چا فروع یو خپل حالت باندې بوي هغه موافق به تقسیم کیږي عبارت کې لګو غوري وكذلك محمد رحمه الله چې ياخذ الصفه اخلي صفت من الاصل ياخذ الصفه صفت اخلي من الاصل دا اصلنا يعني اصل کې خدا ګوري کنه چې کوم مذکر دې کوم مؤنث دې کې تقسیم کړه او تیر شو په حالت د تقسیم کې علیه بدی اصل باندې ورسره والعدد من الفروع اصل کې چې تقسیم کړي نو الت مذکر تبیل ور کوي مؤنث سبیل ور کوي ورسره والعدد من الفروع فروع عدد امرلی دبل اصلي حسابي به كما اذا ترك لك وسلام الشبري خذ لي ابني بنتين دو زمن د بنت یو وربسي وبنت ابن بنت اور بسي وبنتي بنت ابن بنت بهذه الصوره تصور لكشن قد شروع کړي شریک معنی وک بیکارو کو هغه دغه کې ورته چې داخله غرضی کار کوي نقل کوي پیږي په اثر یې څه شو خسر بندو کني خجي به وربسي بنت ابن او به وربسي ابن بنت بنت د دې فروع ډبل دي ها ابن او د دې بس صرف بنت فرع مفرد ده او د دې غم ډبل دي اوس تاسو غوړي مولي سیب دی توجه صحیح می وکړه ها ايوه مې پرې خدلو بنت ابه وربسي بنت ابن دا مو شو ابه بنت ابن بنت ترى یو بندم پرې کنه سره بنت ابن بنت